اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د ټولو ملګرو ډېر شکریا چې تاسو رالی او زموږ د منګوري پولیس هلې ځلې کم چې د جرایم پیشه عناصرو خلاف دي د هغې متعلق تاسو دنیا ته ښودل غواړئ. تاسو ډېر شکریا. څنګه چې تاسو په علم کې ده چې جرایم پیشه عناصر د خپل مجرمانه سرګرمو په سلسله کې مسلسل لګیای او خپل مجرمانه قدمونه پورته کوي. خو الحمدلله زموږ د سوات پولیس هم د دې خبرې جوګه دي چې هغه د جرایم پیشه عناصرو خلاف مناسب قانوني کاروایي وکړي. ستاسو په وړاندې ده څو ورځې مخکې هم د پولیسو ډېرې کاروایي چې هغه تاسو د هغې کې شامل شوي تاسو لیدلی دي. یو ځلې بیا د جرایم پیشه عناصرو ګامونه تیز شوي چې د موټرسایکلو د غلاګانو بار راپورټونه کېدل. په دغه سلسله کې باقاعده یو راپورټ شو. په هغې راپورټ باندې زموږ آر پی او صاحب جناب اعجاز خان، زموږ ډي پی او صاحب جناب قاسم علي خان په سختۍ سره نوټس واغستو او په دې کې باقاعده یو ټیم مقرر شو چې پای کې یو زموږ د منګورې تاڼې ایس ایچ او صاحب انسپکټر ګلشید خان، زموږ د بارامه چوکۍ انچارج اکبر حسین خان او محب الله خان چې د تفتیشي سټاف سره تعلق ساتي دا شاملو. دې ځوانانو په لږ ټایم کې د جرایم پیشه عناصرو خلاف کاروایي نه وکړي. په دې جرم کې ککړ 4 ملزمان چې هغه تاسو لږ ساعت مخکې ولیدو دغه گرفتار شو او د هغې نه 8 موټرسایکلې برآمد شوې چې پای کې یو موټرسایکل پرزې کړی شوی دی. هغه هم تاسو ته وښودلی شول. که چېرې عوام زموږ سره مرسته وکړي او خپل موټرسایکل خپل ګاډي خپل قیمتي څیزونه بې ځایه نه پرېږدي نو جرایم پیشه عناصرو ته به په غلا کولو کې اسانتیا نه وي. خو زه ستاسو بیا شکریه ادا کوم او خاص کر د خپل عوامو چې ستاسو د عوامو زموږ سره مرسته شامله ده چې څومره جرایم پیشه راځي او دلته څه قسم جرایم پیشه سرګرمۍ کوي نو الحمدلله عوام زموږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي. موږ ته ټایم په ټایم باندې اطلاع راکوي او دغه جرایم پیشه خلکو خلاف موږ کاروایي نه کوو او هغه بیا ستاسو په وړاندې